مسلمانانو دا ملک اغستی دی ګټلی دی او ډېر لویه خبره ده او دا یې رول نه دي په کار دا کال په کال باندې د شکریې په طور باندې ادا کول په کار ده دلته به جشنونه مناوېدل هلکانو به یقین وکړئ که جشن کې د چا څه خیال وي یا مینه وي محبت یې وي ملک سره هغوی د دغه شپې د ارامېتوبونو دپاره دې شپې ته انتظار کوي هغه جینکای چې هغوی ځانونه سنبال کړي راوتلي او هغوی په اسلام آباد کې ګډېږي هغوی څه کوي زما ستا دا ملک چېرې د دې ملک دپاره هغوی له خو یو موقع په کار ده چې د خوشحالۍ نه د دې ارامېتوبونو یو موقع ورته میلاو شي په بله شپه باندې ورته څوک به وایي چې ته څه کوې نن څه چل دې شپه باندې به هغوی په دې نوم باندې د الله عذاب ته دعوت ورکول خو اولیاء الله بزرګان علما ناست دي په مدرسو کې او دعاګانې کوي دا ملک ځکه محفوظ دی او شکریه چا ادا کړه چا 2 رکعته مونځ کړی دی ودې وایي دی 2 رکعته مونځ یې کړی او د دې ملک دپاره اکابرو څومره چړاګانې کړي دي الحمدلله ثم الحمدلله الله تعالی موږ له د خپلې خوښې په خپله طبع باندې د ژوند تېرولو الله تعالی موږ ته په دې ملک کې مقرره کړی ده خو د هغې مطلب دا نه دی چې موږ به د خپل نفس خواهشاتو مطابق ژوند تېرو بلکې د الله د حکمونو مطابق سا چې اخلو الحمدلله هغې سره شکر ادا کول او الحمدلله ویل پکار ده د خپلې خوښې مطلب دا دی چې بنده پاسي د بل چا اواز ویني لکه ګورئ د چا کور نه وي د چا په کور کې پاتې کېږي هغه غریب ساره وخت یې غمي چې دا کډې را باندې وانه وړي خو چې خپل کور کې پاتې کېږي نو دی چې سار پاسې وایي یاره شکر چې خپل کور شته دغه شان زمونږ دا ملک دی په دې ملک کې موږ الله تعالی آزاد کړو ازادي راله راکړه د دې شکر ادا کول پکار او خپل اولاد او خپل بچي د دې په صحیح پهلو باندې پوه کول پکار دي او موږ دغه میډیا والا ته وایو چې که په ټي وي لګیا یې الله ته وګورئ که په ریډیو لګیا یې که په اخبار کې څه ورکوئ نو دا ورسره وایي چې دا ګورئ د دین او د اسلام یوه کله ده لویه دا د اسلام لویه کله ده د ټولې دنیا د مسلمانانو د دې ته سترګې دي او په دنیا کې 2 ملکونه دي چې هغه د نظریې په بنیاد جوړ شوي دي یو خو د الله چرې کامیاب نه کړي اسرائیل هغوی د یهودیت په نظریه باندې خپل اسرائیل جوړول غواړي الله دې چرې جوړ نه کړي او دویم ملک الله دې آباد شادباد ساتي هغه پاکستان دی چې د اسلام په نظریه باندې جوړ شوی باقي نور ټول ملکونه یا آزاد شوي دي یا داسې آزاد شوي دي چې صرف هغه خلکو ته ازادي میلاو شوې ده خو د دې ملک بنیاد جو هغه څه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله خدا څه دي څه حال دی باندې مراقبه کې یو شعر وویل خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل عقل نے ہوئی چې یاره لا الہ الا نشته لائق د عبادت بل سو خو څه حاصل راوځي دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں علامہ اقبال مرحوم وای خو چې زړه او سترګې د مسلمانانې نه دي د اسلام مطابق نه دي نو زه په تاسو ته راشې او په سټیج ودرېږې او په ډنګ ډونګ کې وایې دې پر ډنګ ډونګې او پړپ پړوکې او جینکۍ هم تاڼې وایي هلکان هم تاڼې وایي دی وایي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا څه ټټوبر دا ټوکې کوئ تاسو کلمې پورې ټوکې کوئ که دې نظریې پورې ټوکې کوئ قسم دی د دوی لپاره دې ملک کې سزا پکار ده چې څوک داسې کوي خو باقي الحمدلله ګورئ دین به اعلی وي برتر به وي چرې به مو دینداره طبقه مغلوبه کېږي نه انشاءالله انتم الاعلی